أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورة النحل 33 نمبر آیت. په دې 33 نمبر آیت کې تخفیف دنیاوی ذکر کیږي د کافرانو د پاره د اسلام دشمن خلکو د پاره. هم اول سر کې زجر د دوی د پاره او هم تخفیف دی. تخفیف یې راور کول ته د عذاب ذکر. الله تعالی وی هل ينظرون دا خلک انتظار نه کوي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دی خبر ته انتظار کوي چې راشي ورته فرشتي سره پاره راشي د روح اغستلو د پاره چمړي کی هغه ټینګ به یقین ناشي د دین صحیح دی او حقانی دین دی صحیح دین دی او د ځنکدن نه مخکې یقین ناراضي او یاتي یا راشي ورته امر ربک حکم در رب ستا. حکم در رب نه مراد عذاب د ځنکدن نه مخکې دنیاوی عذاب شروع شي سنگین عذاب پیش شروع شي نو د عذاب په صورت کې ځنکدن په صورت کې به دوه صورتونه کې به د الله تعالی دین یقین شي خو د دین مخکې نه یقینيږي. كذلك فعل الذين من قبلهم دغه شان ذکر کړو هغه کسانو چې دوی نه وړاندې مخکینی کافران هم دسیو چې په دین او شریعت باندې یقین نکاو تر دې حد پورې عذابونه پرال او دنیا نه پناه کړ. وما ظلمهم الله او الله ظلم نه کړي په هغه باندې کم خلک په عذابونو کې هلاک شوی د باغ باندې الله ظلم نه کړي چې په عذابونو کې وجلې دي ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوي. خپل ځانونو ظلم دسه وکړو چې سره د پوینه هغه کارونه وکړل چې کم کارونه د هلاکت او تباہی نو دا د شوړه په خپل ځان باندې سره په خپل ظلم کړی. نو دې ځکه کې د دوی احوال ذکر شو چې د ایمان نه راوړي هغه پورې نه راوړي چې یو د ځنکدان پرشتي ځری شوی نه یا په عذاب شروع شوی نه او په دغه سرتون کې ایمان قبليږي نه قبليږي. نو دې وجه باندې د خلکو تباہی یقیني ده په تباہ کېږي دا معنی شو. د ځکه کې د انتظار بحث دی چې د ځنکدن پرشتو ته انتظار کوي. د اصل کې تشبیحاً د انتظار لفظ استعمال شوی دی. حقیقت کې دوی نه مرګ مانوي د مرګ فرشتي منلې او نه د الله تعالی د عذاب یقین لار لیکن دغه زنازو د هر څه انکار کو نو دوی د انکار تشبیحاً دغه چا په شان ته کې دی لکه چې ګویا دا د مرګ انتظار کوي یا د عذاب انتظار کوي او نور یقین نه راځي نو انتظار د تشبیحاً ذکر شوی دی. حقیقت کې دوی نه مرګ مانو د مرګ فرشتي نه منلې او د خیال نه راته چې کني مرګ پټین کې د فرشتي راځي انسان وجدي او نه د یقین دل څه بدین باندې عمل لګي د دین نه باغی شي نو عذابونه پر راځي دا خبره نه منله. فاسوابهم ورث دوی ته سیئات ما عملوا عذابونه د حق څخه جدوي کړي کم کارونه چې کړي دغه عذابونه وته ورسېل. سیئات سنگین خطرناک عذابونه ته ویل کیږي چې هغه نور خلکو ته لپاره عبرت وګرځي دا عذابونه د سیئات ویل کیږي. نو دا خلکو ته ورسېدو عذاب بد عذابونه د هغه کارونه چې دوی کړیو وحاق بهم او په وشه بدوی پورې ما هغه څه کانوا به یستهزئون چې دوی په هغه پورې ټوکی کوونکو دې څه پورې ټوکی کوي دوی په عذابونو پورې ټوکی کوي او دا خبره نه منله چې بدین منسوک عمل لکه نو عذاب پی راځي دا خبره نه منله بدی پورې مزاق او ټوکی به ته جوړولې نو بس کوم عذاب چې نه مانه کوم عذاب پورې ملنډ کوي اق عذاب نازل شو. وقال الذين اوای حق کسان اشرکو چې مشرکان دي لو شاء الله کذا الله خو خو ما عبدنا من عبادت نه کړي من دوني د الله نه بغیر من شيء د یس شي نحن منغ ولا اباؤنا نزمن پلارانو ولا حرمنا نبن حرام کړي به د خپل ځانه من دونه بغیر د الله نه من شيء حس شي لره. دې ځکه کې د کافرانو اعتراض نقل کوي کوم چې شرک د لپاره بعد یو دلیل وایي. د شرک دلیل د کافرانو سره غټ دلیل دا چې ګوره زمونږ د ربوتانو عبادت د شرکون د الله تعالی خوښت او لکه دا د الله خوښ نه وي نو د څه به کړی وي چې جبران به موږ منی کړی وي دا بوتان به را مات کړی وي او موږ به مجبور کړی نه غوړاړ ورخته کېدې باندې د عمله سره شوی بل څه چل برابر شوی او په زور به منی کړی الله تعالی خو زور رس چې موږ په زور منی کړی وي نو چې الله موږ په زور نه منی کړي نو معلومی کې دا شرک صحیح شی دی. اوس د دوی اعتراض مکمل باطل له دسي باطل له چې هغه بدلوالو باندې سباست ضرورت هم نشته دی یعنی دوی د اعتراض د باطلواله بیخي واضح دی
نو تفصیلی جواب ذکر نشو د ځکه کې تفصیلی جواب ذکر نشو لیکن په طریقه زجر باندې ذکر شو چې كذلك فعل الذين من قبلهم د سکارونه مخکینو خلکو هم کړیو چې کوم بازابونو کې هلاک شوی هغه هم کړیو نو دوی هم شروع کړی دي د یو قسم له زجر دی چې دا خلک د جواب مستحق نه دي په دې کې یو باریکه نقطې ته اشاره ده چې کله یو سړی په ناجایزه پورې ونخلي او داسې دلایل وایي چې دلایل نه دلایل زه د ټینګ کړی او بیکاره باسه شروع کړی او دلایل د عقل سره سمون خوري د شریعت سره سمون خوري د شي سره سمون نه خوري د څه خلکو سره بحث نه کوي د خلکو ته دلایل به سره نه په وخت نه ځای کی نو د خلکو دلیل مکمل باطل له عقل ابن رالی او شریعت ابن رالی شي نه رالی نو تفصیلی جواب ذکر نشو البته زجر ذکر شو چې ګورای کم کا تاسو شروع کړی دی دا کار مخکینو خلکو هم کړو کم چې بازابونو کې هلاک شوی دي د دې تفصیلی جواب په دې طریقه باندې دی دا مضمون بیخي واضح چې اصل کې نظامونه دوه دي یو تکوینی نظام دی او تشریعي نظام په تکوینی نظام کې الله تعالی چاله اختیار نه ورکړي لکه مثال په تور باندې الله تعالی اسمان بره ودرولې اچاله به اختیار نه ورکړي څوک را پاسي کې د اسمان بره نه د مشرق طرف ته شي مغرب ته شي د اختیار الله تعالی چاله نه ورکړي یا فرض کړه نور د مشرق نه راخیږي او مغرب ته پریوځي تکوینی نظام دی نو په دې تکوینی نظام کې د انسانانو کوڅه غواړي چې د شمال نه راوځي جنوب نه راوځي نو دا کارونه په دې کې الله تعالی هیڅ اختیار نه ورکړي په دې کې د چا لاس نه رسیږي دا شان کوي انسان الله تعالی څومره عمر ورکړي دی او بل غواړي چې د کم شي نو دې به کار نشي درلې تکوینی نظام دی یو سړی د سیده چې هغه مړکیږي ټیمه پوره شوی دی بل غواړي چې نه در ژوندې پاتې شي او دغه ژوندۍ ته مطلوب ده لیکن الله تعالی د تکوینی نظام کې چاله اختیار نه ورکړي هغه خامخا بیا مړ کیږي د دې ویل کېږي تکوینی نظام دیم د تشریعي نظام تشریعي نظام د شریعت هم وي نو په شریعت کې دنه الله تعالی انسان له اختیار ورکړل په تکوینی نظام کې دنه اختیار نه په تشریعي نظام کې اختیاري نو دې راشه دې خبره ده لکه مثال به تور الله تعالی په انسان باندې موږ پرز کړی دی نو چې پرز کړی د تشریعي نظام کې کوم ځای ونه کو الله تعالی سزا ورکړي خو په تکوینی نظام کې د سر اختیار دی کوم نه کوي ام جماعت تلش کې نه کې نظام به واجب فیسبوک په کې اړه مثبت کینا تکوینی نظام کې تشریعي نظام کې نو په دغه طریقه باندې د سر اختیار شته دی موږ په لپاره شو نو په تشریعي نظام کې د سر اختیار دی کوم کوي نو هم کولی شي کنه کوي نو هم ځان بلماز جوړول شي دغه سه حال توحید دی او شریعت باندې توحید خو څنګه د شریعت بنیاد دی تشریعي نظام بنیاد دی نو په تشریعي نظام کې الله تعالی خلق له اختیار کړی دی او قران به زی باندې مضمون ذکر کړی دی په مختلف الفاظو کې فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا چې تاسو له اختیار درکړی دی په تکوینی نظام کې نو بیا تشریعي نظام کې تاسو ایمان راوړی هم راوړلی شي کني راوړی نو هم مې نه راوړی کافران به جوړ شي لیکن کافران که شوي نه ګوره سزا در کوم جهنم ته تماچوم ان اعتدنا للظالمين نارا د سلند د خپل خلاصه بلند الفاظو کې دسی وایا چې الله تعالی مسلمانان د شریعت باندې مکلف کړی دي لیکن بده شریعت باندې مجبور کړی نه دي چې دا مجبور شي کفر کولای نشي دسی نه ده شریعت باندې مکلف کړی دي خو مجبور کړی نه دي اختیار وسره شته دي او ردوی خیال دا چې کني که شریعت صحیح وي نو موږ په مجبور کړی وي اختیار به موږ سره نه دا مسله به باطل ده ځکه که دا مجبور شي نو بیا جهنم څخه مطلب شو جنت څخه مطلب شو او بیا د امتحان کم زګین نه راغی دغه خو تفسیری جواب شو اوس راځو هغه مضمون ته چې کم تخویب نو زجر دی الله تعالی کذالک فعل الذين من قبلهم هم دغه شان د کار کړي هغه کسانو چې دوی نه وړاندې دي مکه کوم خلک هلاک شوی د څه خبرې به کوي هغه شان کار به کوي نو څه شو هلاک او چې داوی هلاکت دلیل له بده خبره مانی چې دوی د کفر او شرک الله ته منظور نو ځکه هلاک کړي دي نو چې هغه په دې وجه باندې هلاک کړي دي نو تاسو هم هلاک کی تاسو هم پرې دي نو ثابت شول چې شرک ټیک جایز شي نه لري که جایز وي نو مخینه خلک باندې هلاک دي دوی هلاک شوی دي فهل على الرسول نو هل على الرسول نو نشته پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبين مگر رسول د ښکارا پیغمبران باندې مکلف دي چې بس دین خلکو ته ورسي خلکو باندې خلکو په عمل کې راوستل در پیغمبر ذمہواری نه ده ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دا دلیل نقلی دی د توحید لپاره او رد په شرک باندې د مشرکانو د سوال مشرکانو د دعوی جواب دی او د دلیل نقلی اجمالی هم ویل کیږي الله تعالی ولقد بعثنا یقینا موږ لګل دي په کل امه په هر ډله کې رسولان پیغمبران هر زمانه کې پیغمبران تر شوی دي او د ټول پیغمبرانو دعوت دا ان عبد الله چې بندي کوي د یو الله تعالی او د ان عبد الله دا مضمون توحید
د ایو الله بندگی کوي د بل چای مکوي دا د مخکینی کافرانو جواب شو چې هغه زموږ شرک د الله وخت ځکه موږ له اختیار را کړی دی او که خو نه موږ په اسلام باندې مجبور کړی وي نو دې څنګه کې ثابت شول چې دا مضمون غلط دي څه نه ده الله تعالی د څومره پیغمبران لګري توحید د پاره لګري دي د شرک د رد د پاره لګري دي کدا شرک صحیح شی وي د رد پیغمبران نه کولای چې پیغمبران رد کړي د شرک باطل شی لري اساس اعتراض اساس دعوی سره د تضاد لري وجتنبوا الطاغوت او ځان وساتي د باطل معبودانونه طاغوت سره ویل کېږي هر هغه شی چې د الله تعالی نه سره بیلاری گمراه کی هغه طاغوت ویل کېږي نو کدا بوتي نه هم طاغوت شمار شو کدا شیطان دی نو هم طاغوت کې شمار دی کدا هغه گمراه خلق دی هغه گمراه اداري چې کم خلق بيدنه کوي کفر اداري او دا شاند کې جاهل او یا باطل علماء سو داسې نور خلق چې هغه په چل ور کې خلق گمراه کوي د حق دین نه اړي دا ټول په طاغوت کې شمار دي او در طاغوت تفصیل دغه تفسیر ابن کثیر لیکلی دي وجتنبوا الطاغوت او ځان وساتي د باطل او معبودانونه فمنهم بعض الذين من حغسوا حد الله او الله ورته هدایت کړي دي سملاري تر غلي دي ومنهم بعض الذين من حغسوا دي حقت چې په وشوي ده عليهم الضلاله باغي پوری گمراهي پوری په وشوي ده یعنی هغه جرایم او ګناهونه دومره زیات شو چې د دین او د شریعت قابل او مستحق پاتې نشو نو گمراهي پوری څه ونه خطر پسیر نو لاړ شي په الارض وزما کی فانظروا وګورئ کیف کان چې څنګه وو عاقبت المكذبين انجام د دروغجنو خلکو کم خلک دروغجنو مکذب هغه چاته ویل کېږي چې دین او شریعت ته د دروغ نسبت کوي نو چې دین او شریعت ته د دروغ نسبت کړي دغه انجام پزماکه کې بخپل ویني چې باغی باندې حالات تیر شوی دي دته ویل کېږي تذکر بی ایام الله او تخویب دنیاوی ته ویل کېږي چې د دین مخالفین په دنیا باندې عذاب شوی دي هلاک شوی دي ډیر واضح نمونه موجود دي زې په زې باندې تاسو لار چې بخپل سترګ باندې ویني چې د اسلام مخالفین د شریعت او د توحید مخالفینو باندې څه کارونه شوي دي تاسو ته په خپل باندې بیا پته ولګي چې شرک جایز نه دی او دا غلط شی دی ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل دې ځکه کې تسلی ذکر کیږي نبی علیہ السلام الله تعالی نبی علیہ السلام ته ان تحرص على هداهم کته ډیر حرص لري على هداهم د هدایت د خلکو د ټول خلک نیکان دیندار او بزرګان جوړ شي فإن الله لا يهدي من يضل یقینا الله تعالی هدایت نه کوي هغه چاته یضل چې گمراه کړی دی کوم سړی چې گمراه کړی دی حق دین نه اړولې دی هغه سړی ته الله تعالی دوباره هدایت نه کوي د څنګه نه معلومه شو چې الله تعالی ځنې خلک گمراه کوي هغه ته بیا هدایت کیږي نه د الفاظو کې تغییر دی خدای مضمون زې په زمانه ډېر تر شوی دی سوال جواب سره تر شوی دی الله تعالی خلک گمراه کوي چې سره د پوینه هغه زړه ټینګ کی او گمراهي اختیار کوي د زدي خلکو ذکر چې کم دی نو سورې بقره کې مخکې در شوی دی د قابل او د حابل واقع کې الله تعالی ذکر کړی دی چې قابل او حابل واقع کې تاسو وګورئ کم کس زړه ټینګ کړي او زړه کړي هغه کس ته هدایت ونه شو گمراه د دنیا نه لاړ نو الله تعالی زدي خلکو ته هدایت نه کوي متکبرین ته هدایت نه کوي ظالمانو ته هدایت نه کوي ان الله لا يهدي القوم الظالمين ظالم ته الله هدایت نه کوي فاسقان چې په جهر سره ګناه کوي په ګناه باندې فخر کوي نو هغه ته الله تعالی هدایت نه کوي دغه شند چا ګناهونه او جرایم چې ډیر زیات شي توبه ونه باسي او دغه شند کې ډاډه لګي الله تعالی بڑا باندې مهر ولګي الله تعالی ته هدایت نه کوي دا مضامین په مختلفو ځایونو کې تیر شوی دي بقره اولنی سر کې داسې دي چې ختم الله على قلوبهم الله تعالی به مهر لګولې دي نور ځایونو کې براشي بدران على قلوبهم دي بدرونه باندې زنګ لګېدلې دي ایو مکه تیر شوی دي چې کذالک نسلکه دغه شند کې دا دین مخالفت موږ د مجرمانو پړونو کې چلولې دي دا ټول الفاظ بدل لي اصل مضمون خلاصه ټول یو ده نو دغه خلک چې د ګناهونو په وجه تکبر په وجه باندې د زد په وجه باندې الله تعالی گمراه کړي دي بیلاری کړي دي او چې کوم بیلاری کړي دغه ته هدایت الله تعالی دوباره نه کوي وما لهم من ناصرین او نه وي دوی د لپاره هیڅ مددګاران چې الله یې مرسته نه کوي هدایت نه کوي اس برا پیدا نشي د وزیان کې بڑا کې لار پیدا کې مسلمانۍ کی واقسموا بالله جهد ايمانهم او دی قسمونه خوري مشرکان بکلګو بل تعالی په نوم باندې بکلګو قسمونه سره معلومیږي چې مشرکان در تعالی په نوم باندې هم قسمونه خوري کله کله لا يبعث الله من يموت قسمونه به خبره خوري چې لا يبعث الله حس کله براجوندین کې الله تعالی من هغه څوک يموت چې وجلی دي کوم خلک الله تعالی وجلی دي مړ کوي دا خلک دوباره نه ژوند کیږي په دې باندې قسمونه خوړل
الله تعالی بلا ولنا یعنی خامخا ژوند کیږي وعدا علی حقا وعده الله تعالی رښتونه د ژوند کیږي با نو بس ژوند کیږي با ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلک پویږي نه په دې وعده باندې نو هغه به بلار شي گمراه شي